بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ملګری تفوس کړی دی بعض خلک په فقه حنفي باندې اعتراض کوي او اعتراض دا دی چې فقه حنفي کې لیکلي دي که چا فرج د زنانه یعنی اندام مخصوصات د زنانه ته وکتل نو په دې سره مونږ نه فاسدي او که چا قرآن کریم ته وکتل په مانځه کې او د قرآن کریم نه تلاوت وکړو نو په دې سره مونږ فاسدي. نو اعتراض وهابیان داسې کوي چې ګوري دا کم دین دی او کم فقه ده چې قرآن کریم ته کتل پکې مونږ فاسدي او د زنانه اندامي مخصوصه ته کتل پکې مونږ نه فاسدي. او نور لذا کې دام لیکلي دي اگر که په شهوت سره ولې ونه ګوري فرج ته بیا هم چې کوم د استعمال نه فاسدي. ولدي خبره هغه تفصیل مختصر کول غواړو او هغه دا چې بالکل دا مسله شته ده په فقه حنفي کې دا جزئي ذکر ده او د دې لپاره خپل تفصیل له دا ظالمان هغه تفصیل نه کوي او بلا تفصیل چې کوم دا مسله ذکر کوي. واښولې پہلا نمبر په دې مسله کې چې آیا قرآن کریم ستا مخی تفروتی او ته د دینه تلاوت کوي په دې کې پہلا نمبر ایمو اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د قرآن کریم نه تلاوت کول په مانځه کې یعنی د خارج نه مانځه کې تلاوت کول چې ته ولاړ په مانځه کې یو قرآن کریم بهر نه او ته د بهر نه پکې تلاوت کوي په مانځه کې دنه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا مونږ فاسدي دلایل وروسته را روان دي او صاحبین فرمایي چې مونږ تام دی او مونږ مکروه شو که څوک مانځه کې ولاړی او تلاوت کوي د قرآن کریم نه نو صاحبین په نسبت باندې مونږ څه شي تامن خو څه دی ويکرهو. دا مسله چرته ذکر کړی ده مسله بدایع الصنایع جلد نمبر 1 صفحه نمبر 543 کی ذکر کړی ده. صحیح شولا. نو د صاحبینو په نسبت باندې مونږ تمام دی خو مکروه دی او د امام شافعی رحمه الله په نسبت باندې مونږ تمام هم دی او لا یکرهو مونږ مکروه نه دی. نو خلاصہ نو چور د مذاهب وداشو چې قرآن کریم ته قتل په مانځه کې او داغې نه تلاوت کول د امام ابو رحمت الله علیه په نسبت باندې مفسد د صلات تی مونږ په ماتيږي صاحبینو په نسبت باندې مکروه دي مونږ نه ماتي او امام شافعی رحمت الله علیه په نسبت باندې سره مکروه نه دي بلکې مونږ جایز دی. د صاحبینو د امام شافعی رحمت الله علیه د پاره په جواز د قرات د مصحف نه په مانځه کې هغه دلیل چې کوم دی امام کاسانی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې ان مولا لعائشه يقال له زكوان. دا حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها غلام چې هغه ته زکوان ویلو کان یؤم الناس فی رمضان وکان یقرأ من المصحف. دی زکوان مبارک پر رمضان مبارک کې بخلکو ته منځ کولو امامتی به ور کولا او قرات به ته چې کوم ده د مصحف شریف نه کولو یعنی په مانځ کې به مصحف مخې ته خو او د هغې نه چې کوم ده تلاوت کولو. دا د امام شافعی رحمه الله او د امام ابو یوسف رحمت الله علیه د پاره دلیل دی چې د مصحف شریف نه تلاوت کول په مانځه کې د جایز دي. او عقلی دلیل د امام شافعی رحمت الله علیه د پاره دی چې نظر کول په مصحف شریف کې عبادت ته او قرات هم عبادت ته وانضمام العباده الى العباده لا يوجب الفساد او زم کول د یو عبادت ته بل عبادت سره د مون فاسدي. دا د امام شافعی رحمت الله علیه لپاره عقلی دلیل شو. او دومره دا چې دا عقلی دلیل دا د صاحبینو دلیل نه دی دا نقلی دلیل د صاحبینو د امام شافعی رحمت الله علیه په شریک دی لیکن عقلی دلیل دا د امام شافعی رحمت الله علیه دی او د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمت الله علیه لپاره دغه دلیل نه دی. دیو ځان د لپاره به دلیل دا وایي چې مونږ خو تام دی خو مکروه دی. دی وایي الا انه یکره عندهما لانه التشبه باهل الكتاب. مونږ مکروه دی چې قرات د قران کریم نه فقې کوي ځکه
چې قران کریم مخې ته کې خودل او د هغې نه قرات کول په مانځ کې دا تشبوه ده په اهل کتابو پسې، لہذا دغه تشبوه د وجنه مکروه ده. دا د مذاهب هغه دلایل شو د دوو مسلکونو، او دا دغه چې کوم ده هغه دلایل او بحث او تفصیل شو. اوس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې قرات کول د مصحف شریف نه دا مونږ فاسدای د لپاره دوه دلایل دي. یو دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د لپاره دا دی چې قران کریم را پورته کول، پلاس کې نیول، بیا د هغه پاڼې اړول او بیا هغه ته کوم د نظر کول دا عمل کثیر دی، لہذا عمل کثیر دا منافی دی د منځ سره او په عمل کثیر باندې مونږ فاسدیږي. صحیح دی جی. یو دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د لپاره دا دی. دویم دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د لپاره دا دی چې قران کریم په مانځ کې را پورته کول او د هغې نه قرات کول دا تعلیم او تعلم دی د خارج نه، او تعلیم او تعلم دا منافی دی د مانځ سره، لہذا دا مفسد الصلات دی. په خبره باندې پوه شئ. نو کوم صورت کې چې قران کریم مخامخ لګېدلی، تا ته مخامخ لیکل شوی او ته د هغې نه چې کومه دی تلاوت کې او په هغې کې پاڼې اړول ناراضي، پای کې پاڼې اړول ناراضي او راوچتول پکې ناراضي، خو صرف د بهر نه پکې څه شي کې تلاوت کې، نو په دغه صورت کې بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فنیز باندې مونږ نه فاسیتای، ولیکن بیا هم چې کومه ده څه شي مکروه ده، بیا هم څه شي مکروه ده. لکه په نور الیزا کې چې ذکر کړی دي چې قران کریم ته قتل او د هغې نه تلاوت کول دا مونږ چې کومه څه شي کوي نه ماتي، مونږ نه ماتي. نو دا ولې نه ماتي؟ دا په هغه صورت کې نه ماتي چې کله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دویم دلیل شي وتا، دا دویم دلیل ورته بیان چې کوی نه شي. لکه امام سے فرمای ان هذا يلقن من المصحف فيكون تعلما منه، دا تلقین حاصله د خارج نه، د خارج نه چې کوم د استاده لپاره یو قسم تعلیم شو. الا ترى ان ما ياخذ من المصحف يسمى متعلما، تقول څوک چې قران کریم نه اخذ کوي او دا غیز د کول کوي ته متعلم ویل کېږي، نو فسواره کمال او تعلم من معلم، دا د شواله کده چې قران کریم تعلیم د خارج نه چانه کړي. وذا يفسد الصلاه كذا هذا، وهذه طريقه لا توجب الفصل بينما اذا كان حامل المصحف مقلب الاوراق وبينما اذا كان موضوعا بين يديه ولا يقلب الاوراق. کدا دویم دلیل تدی وې د امام ابو رحمت الله علیه دا کوم دویم دلیل چي دی چې د کې تعلیم او تعلم د خارج نه لازميږي، بیا موږ پسې څه کېږي پاسیدای ښه، بیا موږ په دوړو صورتونو کې پاسیدای. کته قران کریم را پورته کړی او قران کریم را پورته کړی نه، خو چې تلاوت د خارج نه وکړو نو کوم مخامخ ته په محراب باندې لیکل شوی یا د قران کریم ځان ته مخامخ خو دی، نو کوس په پانی اړه پکې او کپاړې پکې نه اړه په لاسونو راوچته قران مجید او کنه راوچته. او چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دویم دلیل ویل چې د کې تعلیم او تعلم د خارج نه لازميږي، نو تعلیم او تعلم د خارج نه په ټولو صورتونو کې لازمي کته قران مخ ته نیولای او کته را اخلي او کتاب کې پاړې اړه او کتاب کې پاړې نه اړه، او چې صرف د قران نه د خارج نه تلاوت وکړو دا مفسد الصلاه ګرځيږي. ولی مفسد الصلاه ګرځيږي؟ ځکه دې کې تعلیم او تعلم د خارج نه لازم شو. او کدا دویم دلیل ویل چې قرآن کریم را پورته کول او پاره کې چې کم دین او پاڼې اړول نو دا عمل کثیر دی، نو چې مخامخ پر دغه پروت دی مصحف شریف او ټول لاس ورنوړي پاڼې به ګران عمل کثیر په کرانه نه کوي، نو بیا د دغه په بنیاد باندې مونږ نه پاسې دی ځکه عمل کثیر په کرانه نه خو بیا مکروه امام ابو حنیفه رحمه الله. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه لپاره دوه دلایل دي. نو کوم فقه حنفی کې چې دا مسله راغلي چې تلاوت د مصحف شریف نه کول مونږ پاسې دی، نو دا دې دویم دلیل ته کتلی دي چې کې تعلیم او تعلم د خارج نه لازميږي. برابر خبره ده چې قران کریم راغستې پلاس کې او پانی پکې اړه او کړي نه راغستې مخامخ د پروتیت په دیوال لیکل شوی، نو کدی دلیل ته وګوري نو پټول صورتونو کې مونږ کېږي پاسې دیږي، او کدی اول دلیل ته وګوري چې کم کې عمل کثیر لازميږي خبره پېښ شو چې قران نو تول دی او پانی اړول دي، نو کدا دې راواغستو نو بیا مفسد الصلات ته چې پانی پکې اړه، او کدا دې روانه غستو مخامخ ته لیکل شوی په دیوال باندې یا لاندې چې کوم د قران کریم په دغه باندې پروت په داس باندې دهینه تلاوت کول بیا مکروه دي، خو مفسد الصلات نه دي. امام ابو رحمه الله علیه کدا مختلف روایت په فقه کتابونو کې راشي نو دا غینه جوړ او خلاصو تطبیق وي هم دقه سي چې کوم کتابونو کې ته مکروه ویل شي دي عند الاحناف امام ابو رحمه الله په نسبت باندې هغه مکروه دي په بنا دي اول دلیل سره چې باقي قلب الاوراق نه او روشه تول قران کریم پکې نه، او په کوم فقه حنفی کتاب کې چې ته مفسد الصلات ویل شي قرات کول د مصحف شریف نه په مانځ کې، نو دا د دویم دلیل په بنیاد باندې په دې تفصیل باندې ورسېدو
پوه شولې. اوس فرض ته چې کوم دی کتل او د هغې نه مونځ نه فاسدېږي او قرآن کریم ته کتل او په هغې باندې مونځ فاسدېږي، نو د دې ټولو نچوړ او خلاصه دا راوتله چې قرآن کریم ته کتل او د هغې نه اخذ کول نو په یو صورت پای کې عمل کثیر لازمیږي او په دویم صورت پای کې چې کوم دی تعلیم او تعلم د خارج نه لازمیږي. لہذا هغه افعال الصلات نه دي، هغې کې مونځ کېږي فاسدېږي. او هر چې فرض ته کتل دي ولو بشهوتن نو پای کې تعلیم او تعلم هم د خارج نه نشته دی او پای کې چې کوم عمل کثیر هم نشته دی، نو لہذا مکروه خو دی مکروه په هر صورت کې دی. خو څوک دومره ده چې کتابونو کې دومره لیکلي چې لا تفسد الصلاه، لکه نور رضا کې لیکلي ولا تفسد بنظره الى فرج المطلقه بشهوه في المختار. مختار مسلک پکې هم دا چې مونږ نه فاسدېږي. نو بیا هم دغه مسله کې د فساد کې اختلاف د علماو شته، بعضي وایي مونږ فاسدېږي او بعضي وایي مونږ نه فاسدېږي. په کراهت کې د اختلاف نشته، په اتفاق سره فرج داخل ته او که فرج خارج ته زنانه قتل دا مونږ څه کوي مکروه کوي، خو مونږ فاسدای نه، ځکه عمل کثیر پکې نه لازمیږي او څه پکې نه لازمیږي، څه پکې نه تعلیم او تعلم د خارج نه. نو ګوره دومره لوی فرق دی په مابین دي. اسه خو چې ظاهري خبره واخلې چې قرآن کریم ته قتل دا عبادت ته مونږ نه فاسدای او فرض ته قتل چې کوم نه داري مونږ چې کوم نه، قرآن کریم ته قتل دا عبادت ته مونږ نه فاسدای او فرض ته قتل داري مونږ نه فاسدای. نو ظاهرا چې کوم نه خبره باعث د اعتراض د خدا خواران خو د علم نه عاری ناستي په دې خبره نه دی پوهېدلي، جوور نه دی ورغلی. امام ابو رحمۃ اللہ دلیل څه شی دی؟ امام ابو رحمۃ اللہ علیه هغه تفصیل په دې مسله کې څه شی نو هغه تفصیل مختصرا هم دغه څه شو چې دې کې قرآن کریم کې هغه ته قتل او د هغې نه تلاوت په مانځه کې کول دا مفسد د صلات په یو صورت کې ځکه ګرځېږي چې دې کې تعلیم او تعلم د خارج راځي، په بل صورت کې ځکه مکروه ګرځېږي چې په دې کې څه راځي بیا هم کم از کم هغه عمل کثیر وغیره پکې راځي. نو یا مکروه دی یا چې کوم د څه شی مفسد صلات دی بنابر اختلاف الدلیلین. دغه لپاره دوه دلایل دي، هغه چې وکړئ چې یو بنا باندې چې کوم مفسد ګرځېږي او د بل بنا باندې ګرځېږي. او هر چې د امام شافعي رحمت الله علیه هغه عقلی دلیل دی چې دا عبادت ته او زم د عبادت چې کوم دی دا فساد نه لازمه، موږ ورته وایو بالکل صحیح دی، بالکل صحیح دی. زم د عبادت سره موږ نه پاسې دی، خو لیکن په دې کې یوازې زم د عبادت سره نه دی، په دې کې زم د عمل کثیر دی د مانځه کې او یو پکې د خارج نه تعلیم او تعلم دی. نو دا زم د عبادت سره مفسد صلات نه دی زموږ په نسبت باندې، بلکې دا عمل کثیر زموږ په نسبت څه شی دی مفسد صلات دی. او د تعلیم چې کوم د خارج نه دا پکې څه شی دی مفسد صلات دی. نو دا عقلی دلیل نه دا جواب شو او هر چی د نقلی دلیل نه جواب دی. نو هغه علامه قاسمی رحمت الله علیه کړی دی چې دې په دوه طریقو سره به دې حدیث مبارک احتمال له معنا کې. اوله معنا دا ده چې کوم چې اهل فتوا صحابه کرامو داغه صحابه کرام د دې حضرت زکوان رضی الله تعالی عنہ د دې عمل نه خبردار نه چې د قران کریم مخې ته اونیسي او خلکو ته په امامتۍ کې څه شي کوي تلاوت کوي. یو جواب یو احتمال پکې دا شو او دویم احتمال پکې دا دی چې دا د حالاتو مختلفونه چې کوم دی ذکر شوی دی، یعنی د به چې کوم دی خلکو ته په رمضان مبارک کې دغه ورکوله جمع، خو بیا به د شپې یا د ورځې په بله حصه کې تلاوت هم کولو د مصحف شریف نه. نو دا د راوي په یو روایت کې راوړي دي داسې د جوړه کړې ده چې یعنی په مانځه کې ورته دننه څه شی کړی دی د مصحف نه تغیرت کړی دی. نو دې کې احتمالین دي، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لهذا الامام شافعي رحمه الله عليه استدلال دغه حدیث پاک نه کوم دی د ذوق نه خالی نه دی. دغه مختصر جواب شو دغه خلکو ته چې کوم په فقه حنفي باندې اعتراض کوي. لهذا یوازې قران کریم ته قتل او هغه مفسد صلات ممنوع ګرځولي د مانځنه، بلکې په دې کې تعلیم او تعلم د خارج نه دی او دغه رنګ عمل کثیر دی. په دغه بنیاد باندې مفسد صلات دی او دغه عمل کثیر او تعلیم او تعلم چې کوم دی پرشت په کتو کې نشته دی. لہذا غزکه چې کوم دی مفسد صلات نه ګرځيږي. پوه شولې؟ وما عليه الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.